پروګرام کې هرکلی کتونکو څنګه چې موږ تاسو ته ویلي وو چې د پروګرام دریمه برخه کې به ځو د بردر کمراټ سیمې ته کومه چې د سیلګریزې او ښایسته سیمه ده د پاکستان په سطحه نه بلکې د ټولې دنیا په سطحه باندې یو ډېر په ښایست کې خپل ثاني نه لري دومره ښایسته سیمه ده دومره ښایسته غرونه دي د هغه ځای او دومره قدرتي ښکلا لري چې د دنیا د بېلابېلو ملکونو نه خلک چې دي هلته سیلګرۍ له راځي روان کال که موږ وګورو نو د کورونا وایرس د وجې لږ حالات خراب دي نو د دنیا د نورو ملکونو نه خلک په هغه تعداد سره نه دي راغلي سیلګرۍ له خو د ملک د بېلابېلو سیمو نه د هرې سیمې نه چې کوم دی خلک راغلي دي او د دغې قدرتي ښکلا نه خوندونه اخلي دغه خلک او دغه سیلګري چې کوم دي هلته د کومو ستونزو سره مخ دي د دې لپاره ګورو د محمد عمران دا رپورټ بیا راځو په دې خبرې اترې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو ستاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا د بردر نه محمد عمران ستاسو په درانه خدمت کې ستاسو غږ پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته حاضر یم د بردر نه. کتونکو د شپږو میاشتو نه د طویل لاک ډاون نه پس د دیربالا چې کوم جنت نظیر وادیانې دي وادي کومراټ وادي اوشیری دره دغه شانتي براول دغه شانتي کیر دره دغه شانتي زخنه هلته د ټورست کم چې سیلګري دي هغه دلته راځي او په ډېر ګڼ تعداد کې دلته را روان دي تقریبا د 2.5 لاکو نه والا د 3 لاکو پورې تر اوسه پورې چې کوم سیلګري دي هغه دیربالا ته ان شوي دي دا راغلي دي دلته او د مختلف مقامات چې کوم دي زیات چې کوم دي دا وادي کومراټ ته ځي د وادي کومراټ ښایست چې کوم دی دا دی مثال نشته دلته وادي کومراټ ته تر اوسه پورې د 2.5 لاکو نه والا د 3 لاکو پورې سیاحان چې کوم دي دا راغلي دي دلته او مختلف مقاماتو باندې چې کوم دی هغو ناست دي او خپل کم دغه چې دی هغه انجوای کوي د دې ځای سم مسایل داسې دي چې دلته وادي کومراټ ته خو دا خلک راځي دا سیاحان راځي لوکل د کم اوټلو والا چې دي دا راځي خو دلته ګن پهلاوي د وادي کومراټ چې کوم دی د دې کلکوټ ټي ایم اے دا چې په کلکوټ ټي ایم اے کې تر اوسه پورې د صفایي دپاره تقریبا 3 ملازمین دي د وادي کومراټ کم چې وادي کومراټ دی د دې حسن چې د کم ځای نه شروع کیږي د هغې نه والا انډ پورې دا تقریبا 52 کیلومیټر دی 250 کیلومیټر دی د دې صفایي چې کم دی نو دا په 2-3 کسانو باندې نه کیږي د هغه د بار نه چې کم خلک راځي یا دن نه چې کم خلک دي هغه دلته ګن پیلاوي او د هغې نه چې کم دی نو د دې کومراټ دا حسن چې دی نو دا خرابېږي په دې باندې به نن موږ د خلکو سره هم خبرې کوو د سیاحانو سره به هم خبرې کوو د لوکل کم خلک چې دي د هغو سره به خبرې کوو د وادي کومراټ خلک چې کم دي ډېر زیات مهمان نواز دي دلته د دې ځای په 3-4 کالو کې وادي کومراټ چې دی نو دا ډېر زیات مشهور شو ډېر زیات ښایسته علاقه ده د دې ځای نه چې بار کم خلک راځي هغه ځای په ځای باندې اور بلوي د هغې د وجې نه چې کوم دی په دې ځای کې ونو ته بیا اور لګي او نقصان د هغې نه جوړېږي د هغې نه واړه بوټي هم سوځي د هغې نه ګلونه هم سوځي دغه شانتي کوم اوټلې چې دي د هغو باترومونه ډایرکټ چې کوم دی نو دریای پنچکوړه ته تللي دي دریای پنچکوړه په هغه ځای کې دا تاسو به وګورئ چې د هغه ځای کې اوبه دومره زیاتې صفا دي ته به وایي چې بالکل منرل واټر دي بالکل لکه صفا کړی شوي اوبه دي خو د بدقسمتۍ نه دغلته چې ورځ په ورځ کم اوټلې جوړېږي د هغې باترومونه ډایرکټ سیند ته تللي دي دغه شانتي ځای په ځای چې کوم دی نو ګن فروت دی او د دغې نه خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي او د کومراټ د حسن چې کوم دی دا ختمیږي لګیا دی موږ سره اوسئ په دې باندې به تاسو سره موږ خبرې کوو او د دې ځای د مشرانو سره د دې علاقې د سپین ګیرو سره د اوټل د مالکانو سره به موږ ستاسو خبرې الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم عمر غنی دی زما تعلق د دې کومراټ سره دی په دې کومراټ کې یم زما د کومراټ چې کوم دی د ماحولیاتو یا د دې ځای د ښکلا په حواله باندې څه تحفظات دي هغه زه چې کوم دی شیر کول غواړم خپله کومه انتظامیه چې دا کوم ذمهداران خلک چې دي هغه د ټي ایم اے په شکل کې یا د ډسټرکټ لیول باندې چې کوم افسران دي د ډي سی صاحب یا د ای ډي سی صاحب چې کوم دی اسسټنټ کمشنر شرینګل د دې په نوټس کې زه ستاسو په وساطت باندې راوسته غواړم زمونږ کومراټ چې کوم دی دا موږ له خدای پاک یو قدرتي حسن چې کوم دی راکړی دی زموږ د دې علاقې د ترقۍ او د یو راز دی دا چې موږ له خدای پاک دا په الله په موږ باندې ډېر رحم کړی دی خو د بدقسمتۍ نه چې دلته زموږ کم ټورست راځي کم سیل لپاره خلک راځي هغه چې دلته کې راشي نو په دې کې کم چې خانداني خلک دي دغه خلک دي هغوی خو د صفایي ډېر خاص خیال ساتي خو په دې کې بعضې خلک داسې زموږ عام وروڼه چې هغوی د ګروپونو په شکل کې راشي او هغوی دلته کې داسې شی وکړي چې هغه کم ګن چې دی هغه کم خوراکونه چې وکړي هغه په یو ځای کې او بل ځای کې وارتوي د کچرو ډیري چې کم دی جوړ کړي نو هغه بیا زمونږ چې کم صفایي پسند خلک دي هغوی بیا زړه نه غواړي چې موږ کومراټ ته راشو
نو په دې حواله باندې زه خپل هغه ورونو ته یا انتظامیې ته دا وایم چېرې د دې د غټ خیال وساتلی شي. بل دا دی چې خلک ځای په ځای باندې اورونه بولئ. اور چې کله بل کړي نو د هغې نه داسې شي چې یاره ونو ته اور ولګېږي، د هغې نه ډېر زیات چې کوم دی نقصانات وشي. د نوکمراټ هغه حسن چې کوم دی هغه تباه او برباد شي. موږ له د ټول ورلډ نه د ټول پاکستان نه خلک چې کوم دی را روان دي. نو زه په دې حواله باندې خپل کم لوکل خلک چې دی چې هغه د کومراټ سره تعلق ساتي، د دل سره تعلق لکه د دیر کوهستان سره کم خلک تعلق ساتي، دا د هغې چې کوم دی یو ښکلا ده، د هغې ښایست دی. دا میلمانه چې کوم راځي، دا ټورست چې کوم راځي، دا زمونږ یو ښکلا ده. په دې باندې زمونږ د کومراټ حسن چې کوم دی هغه دوبالا شوی دی. نو په دې حواله باندې به زه دا ریکویسټ وکړم ستاسو په وساطت باندې انتظامیې ته یا دا کم خلک چې راځي چې یاره په دې باندې د صفایي غټ خیال وساتلی شي. پالتو ځای کې کچره غورځول یا ځای په ځای باندې اورونه چې کم دی غورځول، هغه ونو ته اور ورته کړی شي، د ونو سټو سره اور بل کړي، هغه اور ولګولی شي. نو هغې نه یو بله ایشو جوړه شي. نو په هغې باندې هغه لوکل خلکو ته چې کم دی بیا مشکلات چې دا اور دی لوکل خلکو دغه کړی دی. حالانکې لوکل خلک دا نه غواړي د کومراټ چې یاره زه دې اور بل کم، زما ونې ته دې اور ولګي او ما ته دې مشکل جوړ شي. ځکه چې دا خلک زمونږ حسن دی، زمونږ ښکلا ده، زمونږ دپاره راځي، مونږ ته دې فایده ده، مونږ ته دې انکم راځي. نو زه ستاسو په وساطت باندې د دې کومراټ نه خپل ټول ټورستو ته، خپل لوکل خلکو ته زه دا خواست کوم، دا درخواست کوم چې تاسو مهرباني وکئ، د کچرې خیال ساتئ، د صفایي چې کوم دی دغه کوئ خیال ساتئ. که څوک خوراک یا څه کوي نو ښه خبره ده چې ځان سره شاپر څه شی راوړي او هغه ګن په هغې کې واپس دغه کوي. او که داسې ځای ته ورته چې په هغې باندې زمونږ حسن او زمونږ ماحول او ګندګي نه خورېږي، نو دا به زمونږ په حسن کې نور هم چې کوم دی هغه خوند پیدا کوي یا مزه به پیدا کوي. انشاءالله زمونږ علاقه به د دې نه نور هم ښکلې ښکاري او ښایسته به چې کوم دی ښکاري. په دې بله خبره زه به د لاکډاون په حواله وکړم چې د مارچ نه کم لاکډاون شروع شوی دی او په هغې باندې زمونږ ټورستو ته کم مشکلات، کم تکلیف چې مونږ ته په ورځ کې به 10 او 20 کسانو ټلیفونونه کول، یا به چې هغوی کله په پټه باندې راله یا په چوکیاتڼ کې یا په باب کومراټ سره یا په خګرام کې کم مشکلات به. نو مونږ لوکل خلکو ته دا مشکلات و چې یاره کله اسسټنټ کمیشنر ته وایه، تعلق والا خلک ګوره چې زما میلمانه دي یا دا د دې ځای کې پورې راځي. نو په دغه مشکلاتو باندې چې کم دی لاکډاون چې اوس لاکډاون کم ختم شوی دی، کم خلک په خپلو کورونو کې هغوی بند پاتې شوي 2-3 میاشتې، کم په شوق په کم مینه چې راځي. زموږ دا خلک چې هغوی له کمه مینه، کم محبت چې کم دی ورکوي. زه به ورته په خپله دا ووایم چې یاره خدای په سر باندې ګواه دی چې زه چې کله د دې اختر نه وروسته لاکډاون ختم شوی کم خلک راغلی دی، نو زه وایم چې 20 کسه مونږ ښکته رخصتوو، 20 مونږ کومراټ ته رانباسو، 20 خپل حجرو ته په مینه محبت باندې. که زمونږ د کور زنانه دي هغه هم هغه میلمنو ته په خلوص او په محبت باندې چې کوم دی هغې کې زنانه هم راځي، نارینه هم چې کوم دی راځي. نو زمونږ هغه خلک په دې باندې ځکه چې هغه د جوارو روټۍ او ساګ که د هغې کور ته څوک راشي ډېر په مینه او په خلوص باندې چې کوم دی پیش کوي. نو زه ستاسو په وساطت باندې خپل ټولو ټورستو ته چې کوم کومراټ ته راتله غواړي او د هغوی دا شوق دی او دا مینه ده چې مونږ کومراټ ته لاړ شو، دا زمونږ سره مینه ده، دا زمونږ د کوهستان د خاورې سره مینه ده، دا د کومراټ سره چې کوم دی مینه ده. مونږ ورته هرکلی وایو، مونږ ورته خوش آمدید وایو. او انشاءالله زه چې کوم دی د پخپله او زما چې انشاءالله څومره ملګري دي نو چې څه مشکلات دي د ټوله انشاءالله داسې څه خبره نشته دی. خو به هرحال مونږ په دې باندې زیات خوشحالیږو او خپل میلمانه چې کوم دی مونږ ګڼو او مونږ دوی ته ویلکم وایو او هرکلی ورته وایو. او بل دا د الله پاک لوی رحم دی چې لاکډاون ختم شو، په هغې باندې خلک هم اقتصادي طور چې کوم دغه شوی نو خلکو نور هم د دې ټوریستو ته هغه مینه او محبت چې کوم دی پیدا شوی. بسم الله الرحمن الرحیم. زما ضیاء الرحمن نوم دی، کوهستان د کومراټ د علاقې اوسیدونکی یو. د کومراټ په حواله سره که زه دا ووایم چې دا د پاکستان سویزرلینډ دی او په ایشیا کې په ټاپ دغه کې راځي، نو دا به غلطه خبره نه وي. د کومراټ ته چې څوک هم راغلي دي نو د دې د کومراټ د دې نظارو نه دومره مطمئن شوي دي چې د هغوی بار بار راتلو دپاره خواهش اظهار کوي او د دې علاقې په صفت باندې د هغوی ژبه نه ستړي کېږي. څومره چې کومراټ ښایسته دی او څومره دې له الله حسن ورکړی دی، قدرتي مناظر ورکړي دي. دا یو 15-20 کیلومیټر لمبه چې کوم ده یو وادي ده. داسې نه ده، په بعض علاقو کې داسې وي چې هغه یو مخصوص ټورست سپاټ وي او یو خاص ځای وي، محدود رقبه وي. دا په کیلومیټرو باندې محیط رقبه ده چې هر کیلومیټر په هر موړ نه اخوا هغه خپله یو زبردست ویو ورکوي او راتلونکي چې کوم دي نو ځان ته اټریکټ کوي. د دې ښکلا سره سره په کومراټ کې چې کوم دي نو ډېر لوی مسایلو سره خلک مخامخ دي. اولنۍ نمبر خبره دا ده چې کومراټ جنت دی، خو دې ته به د دوزخ په لار باندې ځي. روډ نشته دی، د روډ فیسیلیټي نشته او د دې د وجې نه خلک چې کوم راشي
نو ډیر زیات د کمراټ چې څومره صفت کوي نو دغه شانته کې زمونږ د علاقې مشران زمونږ د علاقې انتظامیه او دا ډیر په بده باندې یادوي ځکه چې د روډ په وجه باندې خلکو ته ډیر زیات تکلیف سره مخامخ وي. بل چې کوم دار اوس ډیر زیات ټورست کمراټ ته روان دي دا د کرونا دا مسله چې ختمه شوې ده اوس ډیر زیات راځي په کمراټ کې انتهایی رش دی. د دې رش په تناظر کې چې کم دی نو هلته کې خامخا انسانان چې کم دی ته راځي نو ویسټ مټیریل چې کم دي دا څیزونه چې کم دي خورېږي. هلته کې د دې څه انتظام نشته دی د ایډمنسټریشن د طرف نه یا د ټي ایم ای د طرف نه یا د بل چا طرف نه د دې هیڅ پروګرام نشته دی. نو کمراټ چې کوم حسن دی نو هغه دا ورځ په ورځ باندې ډیمیج کیږي. بل دلته کې کم لوکلی چې کم ټایلټس وغیره جوړ شوي دي نو زیات تر دا دغه چې کم دي دا د سیند ته تللي دي هغه زموږ د اوبه چې کم دي نو دا د ګنده کېدو هم سبب ګرځي. په دې وجه باندې د دې سهولیاتو د نافیدګۍ په وجه باندې د څه ارینجمنټ نه کولو په وجه باندې د کمراټ چې څومره مونږ خلک د ښکلا صفت کوي نو دومره چې څوک واپس ځي هغه د دې غیبت په دې اړخونو باندې کوي. زمونږ دا مطالبه ده دا خبره کوو د هر چاته ستاسو په وساطت باندې زمونږ دا پیغام ورسي چې څنګه الله تعالی کمراټ له څومره ښایست ورکړی دی دومره اهمیت دې ته ګورنمنټ ورکړي دې ته مختلف پراجیکټ ورکړي زمونږ ایډمنسټریشن ورکړي زمونږ ټي ایم ایز ورکړي زمونږ مشران ورکړي نو انشاءالله تعالی دا به په پاکستان کې د ټولو نه په ټاپ باندې ځای وي. اوس هر کال چې کم دی نو په لکونو خلک کمراټ وزټ کوي خو دا ما چې کم څه وویل نو د صفت سره سره زمونږ په دغه طرف باندې هم دا خبره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما تعلق د تحصیل کوهستان سره او کمراټ د ټولې دنیا یو ښایسته ځای دی دا په تحصیل کمراټ کې دی خو د لاکډاون نه پس د لاکډاون چې ختم شوی دی نو ډېر زیات ټورست راغلي دي او ټورستو نه پس په کمراټ کې ډېر زیات ګندګي پیلاو شوي ده. نو ټیمې والو ته پکار دي ځینلې انتظامیې ته پکار دي چې د هغې د صفایي څه انتظام وکړي. د هغې نه علاوه بله یو ډېره غټه مسله ده چې ډېر زیات ټورست هلته راځي نو یا څوک زخمیان شي یا بله ورځ پکې یو 4 مړیم شوي دي هغه سیند ته ولیدلي دي نو هلته د امبولانس هېڅ قسمه سهولت نشته. یا وله موږ د پاتراک نه امبولانس لیږو په پاتراک اسپتال کې موږ سره یو امبولانس دی نو چې کمراټ ته رسیو د هغه ځای نه راچوتوي نو دغه ډېره غټه مسله ده. موږ بیا بله ورځ هم په دې خبره کړله انتظامي له ډي ایچ او صاحب له ایم پي ایګانو له دې ټولو له پکار دی چې هلته یو 2 امبولانسو داسې غم وکړي چې په تل کې ولاړي نو که څه ټورسټو ته څه مسله راځي نو چې هغه ورته الریډي بل دا شجاکاري مهم شروع دی نو ټول اهل وطن ته پکار دی چې هغه یوه ونه کم از کم ولګوي چې دا ملک زمونږ نور هم سرسبز شي دې سره به ډېره ښه. کتونکو ریپورټ تاسو کتو د بردیر کمراټ سیمې کومه چې د سیلګریزې سیمه دا ډېره زیاته ښایسته سیمه ده د سیلګرۍ هغې کې موږ ته د تعریف کولو څه ضرورت نشته تاسو ته پته هم ده تاسو په خپله باندې پر ټي وي باندې هم کتل چې یاره دغه سیمه کوم ښکلا لري او کوم قدرتي سیند او ونې او غرونه دي په هغې سیمه کې خو د دې قدرتي سیمې د هغه ښکلا چې ده هغه یو خو د ګنده وجې خرابه شوې ده چې دغه ځای کې انتظامات نشته. خلک چې کم ټور له راشي کم سیلګرۍ له راشي نو هغه د ټنټونو ولګوي او هغه ځای کې ګند خورئ. بل خوا که تاسو وګورئ نو دغه خلک ځان ته د پخلي دپاره یا د ځان ته د ګرمۍ جوړولو دپاره چونکې دغه سیمه کې یخني سې وایي نو خلک ځان ته اور بلکې د هغې د وجې چې د ځنګلاتو ته هم ډېر زیات نقصان رسي. خو د ګند چې کوم غورځېږي د هغې دپاره هم د ضلعي انتظامیې د ټي ایم ای لخوا هېڅ داسې قسمه انتظامات نشته چې دغه ګند ځای ته ورسوي او دغه قدرتي ښکلا چې دا دغه د خرابېدو نه بچ کړي. بل خوا که وګورو دغه ځای ته چې کوم سړک دی خلکو ګیلې تاسو واورېدې چې یاره خلک سیلګري چې کوم دي هغوی دومره مشکلاتو سره مخ دي چې دغه ځای ته د تلو دپاره ګاډي چې دی ډېر زیات په ګران رسي او کم ځینې ځایونه پکې داسې دي چې هغې ته د ګاډي د تلو شان هم نشته. نو کله داسې دغې ځایونو کې ستونزې څه پیښه مخې ته راشي څه اکسیډنټ وشي څوک بیمار شي د هغوی هسپتال ته رسول چې دي دا بیا یو ډېره ګرانه مسله شي او یو ګرانه ستونزه مخې ته خلکو ته پیښه شي چې یاره څنګه به دا خلک مونږ هسپتال ته رسو. دغه ځای کې که تاسو وکتل چې د امبولانس هم څه انتظام نشته نو که څه بده پیښه مخې ته راشي نو بیا هغه مریضان چې دي هغه د هسپتال ته رسېدو د مخکې هغوی ساه ورکړی وي.
حکومت چې کوم د تیر 7 کالونه زموږ په پاکستان تحریک انصاف حکومت دی په دې صوبه کې هغوی بیا دا وعدې کړي دي چې موږ سیلګرۍ سیمو ته وده ورکوو سیلګرۍ ته وده ورکوو دا سیلګري چې دا کمې زموږ د بره دیر سیمه چې دا سوات سیمه چې دا د سیلګرۍ لپاره ډېر زیات ښایسته دي زموږ خیبر پښتونخوا کې نورې هم ډېرې سیمې داسې دي چې هغې ته ترقي ورکړي شي نو هغه د دنیا په سطح باندې د دې ملکي معیشت لپاره ډېر زیات سودمن ثابتېدی شي او ډېره زیاته فایده ورکولی شي د ملک د معیشت لپاره هم خو که دې سیمو ته د حکومتي وعدو مطابق کومه ترقي میلاو شي هله به دا سیمې د ملک په معیشت کې خپل کردار ادا کړي که نه موږ داسې چې کوم حکومتي وعدې دي هغه وعدې او خلک خبرې کوي تقریرونه کیږي او په هغې عمل نه کیږي نو همدغسې به د دې خلکو دا ستونزې او دا مسلې برقراره وي سیلګري به راځي خو چې یو ځل راشي بیا به واپس د دې سیمې مخه نه کوي هغوی قدرتي ښکلا خوښه ده د هغوی دا نظارې خوښې دي خو دا لارې چې کومې دومره ګرانې لارې دي او په دې باندې تګ او بیا دغه سهولیاتو د نشتوالی چې د هوټلو نشتوالی دی د اوسېدو د ځای نشتوالی دی د دې د وجې به هغه سیلګري واپس دې سیمو ته نه راځي نو زموږ انتظامیې له دغه ځای کومراټ چې کومه انتظامیه ده کومه تحصیل انتظامیه ده هغوی له د دې غم کول پکار دی چې یاره دې سیلګرو دپاره سره ډسټبینو انتظام وکړی شي د هغوی دپاره د هوټلو انتظام وکړی شي د هغوی دپاره د ناستې پاستې انتظام وکړی شي چې دغه خلک راشي او په خوشحالۍ باندې خپل 2 ورځې تیروي که هفته تیروي چې هغه په خوشحالۍ سره تیر کړي او بیا دې سیمې ته د سیل دپاره راځي او د دې سیمې د ښکلاګانو نه خوندونه اخلي کتونکو نننی پروګرام کې تاسو ته موږ د ټانک احوال وښودلو چې د ټانک خلک چې دی هغه د بنیادي د اوبو غوندې د بنیادي سهولت نه محرومه دی او دغه مسله چې ده د هغوی حل طلب ته د پروګرام په 2مه برخه کې تاسو کتل د سوات سیمې احوال په سوات کې هم د ګندګۍ د وجې چې دي سیلګرو ته مشکلات دي هغه سیمې هغه قدرتي ښکلا چې ده هغه ګردالود شوې ده او بدرنګه شوې ده د پروګرام په 3مه برخه کې تاسو کتل د کومراټ سیمې حال چې کومراټ ته چې دی سړک نشته هسپتال انتظام نشته د امبولینس انتظام نشته هلته سیلګرو دپاره هوټل نشته د هغوی دپاره د اوسېدو څه انتظام نشته دغسې هغوی به خامخا ګند غورځوي او سیند ته په غورځېږي نو د هغې هغه قدرتي ښکلا متاثره کیږي نو کتونکو امید لرو چې دا مسلې به حل کړی شي حکومتي چارواکي چې دی هغه به دې ته پاملرنه وکړي کتونکو دا زموږ نننی پروګرام د بل پروګرام پورې خپل کوربه عدنان خان ته ورکړئ اجازت د لوی الله پامان